السلام علیکم ګران کتونکو زمونږ نننی پروګرام چې کوم دی هغه د یومي مزدور په حوالې سره دی او ویل کېږي دا چې د هر محنت نه وروسته هغه صله میلاویږي. نن ما سره د سوات د ملکن ډیویژن د مزدورانو مشران چې کوم دي هغه نن ما سره په پروګرام کې شامل دي. موږ سره عابدین صاحب او ودود صاحب نن په پروګرام کې شمولیت کړی. اول تاسو مننه کوم تاسو موږ سره په پروګرام کې ټایم راکړله. لومړی خبرې به موږ تاسو سره وکړو څنګه چې د شګاو کوم تاریخ دی چې په 1886 کې چې کله د مزدورانو یو تحریک شروع شو او په هغوی هلته کې قربانیانې ورکړلې او د هغه قربانیانو سله چې کومه ده هغه نن موږ ته په دې بیس میلاویږي چې 40 غنټو بجای باندې زموږ مزدور چې کوم دی هغه 8 غنټې ډیوټي کوي. نن سبا تاسو ته مشکل شته د مزدورانو د تاسو مشري کوئ، تاسو د مزدورانو لپاره هلې ځلې کوئ. د دې په حوالې سره راته ووایئ چې کوم هغوی چې کوم ستړي کړي دي، هغوی چې کوم محنتونه کړي دي، د لیبر لپاره چې کوم قانون جوړ شوی دی په هغې باندې عمل درآمد کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه، شکریه چې تاسو راغلئ او د مزدور په حال باندې ځان معلومات حاصلوئ. واقعي حقیقت خبره دا ده چې په 1886 کې چې کومو کسانو قربانیانې ورکړې هم د دې مقصد دپاره ورکړې وې چې د دې ملک مزدور طبقه چې څومره ده چې دا لوکوټې اوچته شي او دغه شي. هسې دنیا ته ټولو ته معلومه ده چې د مزدور حیثیت د ریړ کې هډې کې برابر دی، خو بیا هم که مزدور ته ترقي نه ورکوې نو ملک ترقي نه شي کولی. زموږ ډېر مسایل لیږي په دې وخت کې او زمونږ دا حکومتونه د هغې مسایلو نه ځان لرې ګرځوي. موږ څو پیرې موجوده صوبایي حکومت ته هم منت وکړو، زاري وکړه، درخواستونه مو ورکړو صوبایي وزیر اعلی صاحب ته، وزیر محنت صاحب ته. حالان کې موږ د خپلو ممبرانو ته، مقامي ممبرانو ته مو وینا وکړه چې خدای په خاطر شی راشي زموږ سره کښېنئ. موږ له څوک ټایم نه راکوي. نن سبا مزدورانو ته ټول نه سیوا مشکلات داسې شي دي، هغوی ته څه پکار دي؟ موږ له خو یو خو د تنخوا مسله ده. زموږ مزدورانو ته هغه اجرت نه میلاویږي کوم اجرت چې د دې قانوني او حقاني حق دی، هغه خو موږ ته نه میلاویږي. په کاغذونو کې به وي خو هغه کاغذونو کې شته، بیا دې خوا نشته، ځکه چې دلته ټیکهداري سیستم دی. تر څو پورې چې د دې ملک نه ټیکهداري سیستم نه ختم شوی د هغې پورې زما مزدور په ترقۍ کې نشي راتلی. ما ته په علاج معالجه کې مصیبتونه جوړېږي، ما ته په تعلیمي معیار کې جوړېږي، ما ته په هر یو شي کې مشکلات دي. او بیا لا راشه دې خبرې لږي لکه موجوده حکومت دا یو خبره کړې چې زه 50 لک کورونه ورکوم جوړوم مزدورانو له. زه هغه ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړه ته نوي کورونه مه جوړوه. په سیند کې، په بلوچستان کې، په پنجاب کې هغوی خپلې کوارټرې څومره دي هغې په مالکانه حقوقو خلکو له ورکړي دي، مزدورانو له ورکړي دي. او بیا هغې دا کار کوي چې نوې مسایل دغه جوړوي کوارټرې او هغه په هغه ټایم باندې حواله کوي. زه ورته لګیا یم منت ورته کوم چې ته نورې مه جوړوه، راشه زما په سوات کې، زما په خیبر پښتونخوا کې چې څومره کورونه دي او کالونیانې دي دا ماله په مالکانه حقوقو راکړه. نو د هغې باوجود هغه زما خلاف په سپرمیم کورټ کې کیس لړی. ته دا سوچ وکړه چې یو مزدور چې هغه په 1000 روپۍ باندې دیاړي هم نشته، کله په 300 په 350 روپۍ نه په کاسمیټکس کې مزدور کار کوي. نو زه تا ته وایم چې هغه مزدور به د های کورټ او د سپرمیم کورټ کیس څنګه وګټي. ما د الله په احسان، الله په شکر الحمدلله، شکر الحمدلله چې ما په های کورټ کې دا کیس ګټلی د مالکانه حقوقو. زما خلاف نن ورکر ویلفیر بورډ او موجوده صوبایي حکومت تللی دی او په سپرمیم کورټ کې زما خلاف کیس جاري کړی چې دا مالکانه حقوق موږ نشو ورکولی. یو طرف ته ته د 50 لک کورونو دعوه ورکوې چې زه جوړوم ورکوم، ما باندې کیس ولیکئ. زما مخکې ورځو کې دغه ته وینا وکړه د صوبایي وزیر محنت ته، زموږ ملاقات شو د فیډریشن په سطحه، زموږ صدر عبدالوجود صاحب په هغې کې موجود و. موږ هغه ته ووایو چې وروره زموږ سره کښېنه، موږ له ټایم راکړه، موږ ته په دې شي پوه کوو. هغه ځان په دې خبره خلاص کړو چې زه به ځان له خپل معلومات کوم، زه به کمیټي جوړه کړم. کمیټي به ته کله جوړې؟ په دې 15 کاله کې خو تا نه زما سره کښېناستې او نه دې ما له ټایم راکړو. دغه لږ ټایم ما ته میلاو شو، د هغې نه هم ته وتښتېدې. نو ډېره مننه ګران کتونکو. دا زموږ سره عابدین صاحب د هغوی خبرې ترې تاسو واورېدل. موږ راځو ودود صاحب لا چې ودود صاحب هم د مزدورانو د هلو ځلو دپاره میدان ته شوی دی او د هغوی هم دغه پوښتنې کوو. ودود صاحب دا راته ووایئ، لومبی تاسو مننه کوو تاسو موږ له ټایم راکړو، پروګرام کې راسره شمولیت هم وکړو. دا راته ووایئ چې تاسو د مزدور دپاره څنګه چې عابدین صاحب وایي چې موږ منډې تړلې وه، خو موږ سره چې کوم زموږ چارواکي دي، کوم زموږ نمایندګان دي، هغوی موږ سره کښېنو، خو هغوی موږ سره په دې باندې اتفاق نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم، تاسو موږ له مقرره کړه. زه د سلک انډسټري جنرال سیکرټري یم موجوده سوات کې.
اصل کې جی کم چې د مزدورانو د شګاګو هغه یونین نو بهرحال مزدوران راوتو د هغې نه پس بیا قرباني هغه ورکړه نو یونین یې جوړ شي مختلف یونین جوړ شو دا په ټول دنیا کې یونین دي په ټول ملک کې هر یو ملک کې بیا په هر صوبه کې بیا په ضلعو کې نو زمونږ په ضلع کې زمونږ یونین دی زمونږ په سوات کې اصل کې په یو وخت کې جی د ضیا په وخت کې د سن 80s او 90s په منځ کې 350 سلک انډسټري سلک انډسټري 350 په دې کې په زرګاو مزدورانو کار کوو نو زه به تاسو ته ووایم چې په کروڑو روپۍ به راتلې سوات ته نو د سوات هغه حالات د ملکي حالات پې هم خو د مزدوران حالات پې هم خو ګزاره کوله او به هر حال د څه په وجه د یونین په وجه خو اصل کې مراعات حکومت ورکوي نه شي ګورئ دا د یونین په زور رالي خاص کر زمونږ یونین صدر چې دی ودود صاحب چې دی نه هغه ماشاءالله ډېر زیات کوشش کوي په دې وجه که نه وس تاسو لازمه چې زمونږ په سوات کې وس صرف 58 سلک انډسټري پاتې دي د 350 نه تعداد راکوز شو 58 ته د حکومت د توجه نه ورکول په وجه ټیک شو دغه شان ماربل پکې دي دغه شان پکې پلاستیک دي دغه شان پکې کاسمیټکس دي ټیک شو هغه پکې دونه نه دي خو سلک انډسټري 58 دي او تقریبا کاسمیټکس په زه وایم چې یاره 14 15 به غالبا داسې یو 30 35 پکې ماربل دي پلاستیک پکې دي داسې خو مزدورانو اصل کې استحصال په کوم ځای کېږي چې کوم ځای کې ګورنمنټ په کاغذونو کې یو خبرو کې بل پاس کړي او بیا پې امپلیمنټیشن نه کوي عمل پې بیا نه کوي نو مزدور غریب مجبور شي نو د اصل کې دله زمونږ دا یونین چې دی که نه چې د مراعات را شو کوي د حکومت نه حکومت ورکوي نه ګوره دی را شو کوي لکه زه به تاسو ته مثال درکړم سوشل سیکیورټي زمونږ یو کارډ دی هغه چې مزدور له موږ جوړ کړو نو په هغې ته مراعات میلاوېږي نو هغه سوشل سیکیورټي کارډ کې موږ ته پرابلمز راغلي ډېر نه جوړول لکه بانې مختلف بانې کولې چې یاره دا کس لیبر نه دی مزدور نه دی ورکر نه دی موږ ته څو پیروي چې لکه راشه فیکټرۍ ته وزټ وکوي تاسو وګورئ دا سره مزدور نه دی لیبر نه دی ورکر نه مه جوړوله نو هغه بهرحال یقین دهاني موږ را کړې ده زموږ صدر صاحب سره ملاقات شوی موږ کابینې سره ملاقات کړې یقین دهاني کړې ده نو په هغې بیا موږ ته مراعات میلاوېږي جي نو بهرحال څه نه څه مراعات میلاوېږي ټول هم نه میلاوېږي مطلب زه به تاسو ته مثال درکړم لکه زموږ بچي سبق وایي په های لیول چې کوم زموږ بچي سبق وایي یونیورسټیانو کې نو د هغو بیا سکالرشپ وي نو هغه سکالرشپ هم اکثر لکه ډېر په مشکل هم ته میلاوېږي ډېر ټایم پکې لګي خو به هر حال دغه کوي تقریبا 4 کاله 15 کاله پس زما بچی سبق وایي ما پیس جمع کړی یونیورسټۍ ته نو زما له چې هغه پیمنټ راکوي نو 4-15 کاله په هغې کې وځي 4-15 کاله پس هغه بیا ماله پیمنټ راکوي که نه ودود صاحب دا راته ووایه دلته کې موږ سره په ملکنډ ډیویژن کې چې څنګه نارینه دي مزدوران دا شان زنانه مزدوران هم دي د زنانه مزدوران په حوالې سره زموږ سره مزدوران دلته کې شته زنانه مزدوران په تاسو په یونین کې څوک شته 2010 پورې وي جي بیا هغه حالات خراب شو ګډوډ شو نه ملکي حالات خراب شو امن ګډوډ شو نو زنانه مزدوران وزم څه نشته دي مشکلات څه راځي اوس ریسنټلی څه مشکلات دي مزدورانو ته چې زمونږ کم چارواکي موږ کم ګوري تاسو وزیر محنت چې کوم دی فیصل خان ترکی هغه موږ ګوري هغه ته غوښتنه دې څه کوي چې د یومي مزدور چې کوم د مزدورانو ورځ ګڼلی کېږي په دې ورځ باندې هغه څه اعلانات وکړي څه تاسو لپاره څه مشکلات دي چې هغه حل کړي پکار دا دی چې یو خو دا جهیز ګرانټ دي چې دا لږ دستي کړي ونې باندې ټایم لري چې کم از کم کال پیالي 1.5 پیالي 2 پیالي 3 پیالي جهیز ګرانټ چې کوم زمونږ ورکر له ورکوي ځکه دی د بچي واده کوي کله نه کله پکې دی واده وکړي د جیب نه قرضې وکړي هغه ته مراعات نه میلاوېږي هغه ګرانټو ته میلاوېږي نه نو دغه دستي کړي بل دلته کوارټرې دي زمونږ د لیبرو دپاره دي ورکرانو لپاره دي د صوبې په سطح باندې دي نو پکار دا دی چې مالکانه حقوق موږ له راکړي دوله ځکه چې په پنجاب کې ورکړي دي په سند کې ورکړي دي موږ له هم پکار چې زمونږ دا صوبه خو بل ځای نه ده نو پکار چې دا مالکانه حقوق د دې اعلان وکړي باقاعده او امپلیمنټیشن یې وکړي امپلیمنټ یې کړي او مهنګایي دون راغلي ده که نه نو کم از کم دوی پکې دا هیلپ وکړي چې یار د مزدور سره څه کم از کم د فیکټریانو سره مراعات ورکړي چې مزدور پکې پکار شي بل مزدور ټایمینګ کم کړي او دیاړي ورله سیوا کړي ډېره مننه ګران کتونکو دا د مزدورانو هغه مشران چې هغوی د مزدورانو دپاره په هر میدان په هر ډګر باندې هغوی جنګېږي او زمونږ وزیر محنت چې کوم دی فیصل خان ترکی چې دې نه مخکې هغه وزیر تعلیم هم پاتې شوی دی د هغه نه د دې خلکو دغه غوښتنه ده چې یومي مزدور چې کومه د مزدورانو ورځ ده په دغه ورځ باندې د مزدورانو چې کوم حقوق دي کوم چې تلف شوي دي کوم چې تلف کېږي یا چې څنګه موږ ته عابدین صاحب وي چې په ما باندې کیسونه کوي په سپریم کورټ کې زه د مزدور د حق دپاره جنګېږم او هغوی په ما باندې زموږ حکومت دغه کیسونه
نه کوي نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. ریکویسټ کوم چې برای مهرباني تاسو صرف او صرف د مزدورانو دپاره منتخب شوي د مزدورانو چې کوم حقوق دي هغه په ښه ډول باندې راوړئ چې راتلونکي وخت دغه مزدوران دغه د واګو خلک دغه مظلومان خلک چې کوم دي دوی تاسو دواګانې کوي او د دوی د حق چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره د لیبر لا قانون په طریقې سره دوی ته ادا شي. ډېر مننه کوم. د الله په امان.